بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء أيضا. قال أصحابنا الاستثناء يمنع التكلم بحكمه. وليس برون سبق کې من تعریف د بیان ذکر کړو بحث اول کې لغوي او اصطلاحي او دویم نمبر د بیان 15 اقسام ذکر کړو سره د وجه حصرنا. دریم باس کې د بیان تقریر تعریف فهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز او الخصوص او د دې مثال ذکر کړو او به ورله حکم ذکر کړ مثالونه مول ذکر کړیو کنه. فسجد الملائکه كلهم ولا طائر يطير بجناحيه مم له حکم ذکر کړو فيصح موصولا ومفصولا بالاتفاق. تو باس شدري سلورم باس کې د بیان تفسیر تعریف ذکر کړو. څه تعریف مول لیکلو هو ما اذا كان اللفظ غير مكشوف المراد فكشفه ببيانه. دا مول کړو به مول مثال ذکر کړو لکه د قرو تفسیر چې نبی علیہ السلام کړي په هي سره څنګه کړو طلاق الامه سنتان وعدتها حیزتان او بهم د دې حکم بیان کړو دا مفصولا هم صحیح دي موصولا هم صحیح دي. څو باس شو آیت څلور پنځم باس شروع دی ختمو به ان شاء الله نن. پنځم باس بیان تغییر کو ما ته لګ متوجه شي تعریف د بیان تغییر میکړو څه میکړو دغه موایت هو ان يتغير ببيانه معنى كلامه. دا سي بیان ته ویل کیږي چې په دې سره د کلام معنی بدل شي. به می ولادت دي مثالونه ذکر کړو مثالونه تعلیق او استثناء دا سی وکنه. به ورله حکم ذکر کړو حکم ادا ده چې دا مفصولا موصولا صحیح کیږي مفصولت نه صحیح کیږي دا جمهور رائے ده. څو اجزا به بیان شدري په دې کې څلورم جز داو چې لکه عام کې تخصیص کول ما ته برو کې دي. عام کې تخصیص کول مفصولا جایز دي کنه دي. احناف وای نه دي جایز بیان تغییر دي. شوافی وای جایز دي بیان تقریر دي ځکه دا قسمه کړي وکړه او دې لپاره یو بدی مسله باندې یو بل تفریح ذکر کړي و د خاتمه والا نو ګویا چې څلور اجزا بیان شو په دې باس کې پنځم جز ما تلک برو غوري اغا د استثناء بیان کولی دا ټول پنځم جز دیکھا. بلې سب د شوافی او د احناف په دې مسله کې اختلاف دی چې حیثیت د استثناء څنګه دی. احناف حیثیت د استثناء دا دی چې الا نفس څوک چې مستثنا کیږي په حقیقت کې پاغي حکم هم نه لګي او ګویا پاغي تکلم هم نه دی شوی نه رسېږي بعد الا چې څوک دی یعنی مستثنا چې دا بقدر المستثنا باندې احناف وایي نو ورته حکم شامل وي او نه به تکلم شوی. یو سره وی جان القوم الا زيدا قوم را له خو مگر زید نو راغلی. احناف وی جان القوم چې ویلو کنه وای چې دې کې سره زید داخل نو ته د مجیت حکم دی او ټول منی ټول اتفاق دی معنی جان القوم الا زيدا کې زید ته مجیت حکم نه دی ثابت کا. همدغه شان ګویا چې قوم کې زید معنی تکلم هم نه دی شوی نه رسېږي. شافعي وی نه بقدر المستثنا معنی تکلم کیږي صرف حکم ورته نه شامل. به اورې مولوی سمي ویل پنځ د احناف معنی بقدر المستثنا د چا چې استثناء کیږي هغه ته تکلم هم نه وی شامل د مستثنا منه او حکم ورته هم د مستثنا منه نه وی شامل. شوافی وی تکلم ورته شامل وی حکم ورته نه وی شامل. مثال چې بل وي هم خبر به پوه شي لکه مثال په تور باندې لو سړی وی له علی 1000 درهم د ذاکر په ما باندې 0 روپۍ دي الا 100 مگر سل ندي نو 100 روپۍ مته مستثنا کړي سل کنه. احناف وی ګویا چې له علی 1000 درهم کې په 0 تکلم نه دی شوی په 900 شوی دی. دا کوم سل چې بارکو په دې سره تکلم شوی نه دی ګویا چې ما شروع نه ویل له علی 1000 زمي له علی 900 څنګه چې د سلو ته حکم نه دی شامل دغه شان ورته تکلم هم نه رسېږي. شوافی وای نه جی
بقدر المستثنا ته تکلم شامل له صرف حکم ورته نه دی شامل گویا چې داسي ول شوافی وای په ما باندې 0 روپۍ دي 0 واړه ثابت شولې په 900 سره سلام ثابت شولې به می ویل سل دي نسلو کې تعارض را لې یو پر می ویل سل دي ځکه 0 کې سلام وي یو پر مسل دي تعارض را لې کران لې په خبره بوې نه شوې یو پر می ویل په ما باندې 0 دي په دې کې سوم ثابت شوې سل نو گویا چې ما اقرار وکړ چې سل ربانی دي او به می ویل سل دي نو په دې کې تعارض را لې اذا تعارض تساقط دا ساقط شو بس باقي څو بعد شولې نه وسو دا څو کوئی امام شافعي صاحب تعبیر باندې پوهه شولې په عمل د استثناء کې اختلاف د زموږ مصنف د سویلي دي احناف وای بقدر المستثناء تکلم شامل نه تکلم شامل له نو ورته حکم شامل له شافعي وای تکلم ورته شامل له حکم ورته نه دی شامل پوهه بشولې امدغه شان مسله چې د مولوی صاحب دا په تعلیق کې د منګ ویلي د مخکې وجوه فاسده وکړي تعلیق د وجه نه حکم مؤخر کیږي کنه ټول اتفاق دی خو حناف وی تعلیق چې اثر کوي سبب کوي به سبب مؤخر وي نو حکم ور سره خپل څوي مؤخر وي ویلې مو کنه او شوافی وینا تعلیق د وجه نه صرف حکم مؤخر کیږي سبب فی الحال موجود وي دلته شوافی وی بقدر المستثنى من تکلم موجود وي لکه څنګه چې سبب موجود وي او د الا د وجه نه حکم ورته نه شاملېږي لکه څنګه چې تعلیق د وجه نه حکم ورته نه شاملېږي حکم مؤخر کیږي پوه نه شو منګه حناف وتوایو تعلیق د وجه نه سبب مؤخر کیږي امدق شان د استثناء د وجه نه تکلم هم نه موجود په قدر المستثنى باندې پوه به نشو خبر مدور لکشان کا واختلفوا علماء اختلاف کړي فی کیفیت عمل الاستثناء فکیفیت د عمل الاستثناء کی ايضا لکه څنګه چې په تخصیص د عام کې اختلاف برون تیر شوی د شان دی کوم دی قال اصحابنا زمن اصحاب وی احناف وی وليس بخبر هو رسیدلی کنه سوی الاستثناء چې دا يمنع التكلم بحكمه دا منی کوي تکلم لرا بحکمه مع حکمه سره د چانه منی کوي حکم تکلم هم به ونه شو ثم او ته شامل نشو حکم ورته هم شامل نشو او څومره باندې تکلم ونه شو څومره ته حکم شامل نشو بقدر المستثنى د مستثنا په اندازه باندې نه په تکلم وشو نور ته حکم شامل لې نو نتیجه به دا روزي فیکون تکلما دغه تکلم چې کم شوه دی دا تکلم دی بالباقی په چا باندې تکلم دی باقی مطلب په زورو کې بناو سو معنی دی تکلم هم بناو سو دی حکم هم نو سو معنی دی بعد او معنا بعد الاستثناء دا حناف رایدا شوافی سوی وقال الشافعي رحم الله وی الاستثناء چې دا يمنع الحكم منی کوي حکم لرا صرف حکم منی کوي باقی تکلم په شوی او حکم په کومه طریقه باندې منی کوي ما تاسو ویلو معرضی په طریقه باندې ما ویل له علی 1000 درهم په ما باندې 0 روپۍ په ځان باندې ثابت کړي ذاکر په ما باندې 0 روپۍ دي دسیدا پر 0 کې 100 روپۍ ثابت شولې اصل نو ګویا چې ماده سیول په ما سل دي او بیرسته سیما الا میا سل دي تعرض را لکنه تعرض را لدا ساقط شو نو سو باقي بعد شولې وقال الشافعي رحمه الله والاستثناء چې دا يمنع الحكم منی کوي حکم لرا بطريق المعارضه بطريقه د معارضي باندې بمنزله دلیل الخصوصي ودا داسې دی مولوی صاحب لکه دلیل الخصوص لکه برو غره در چاپ شان دی لکه تاسو متوجه شئ ماته کله چې په عام کې تخصیص وشي کنه تخصیص د ټول اتفاق وي چې تخصیص نمخ کې دا څوک چې خاص کیږي دا پام کې داخلو نرسي به تخصیص نمخ کې ټول اتفاق وي چې دا مخصوص چې دی مخصوص دا بچا کې داخلو عام کې که په عام باندې تکلم وشو ګویا تکلم په شام وشو په دغه مخصوص هم وشو او به په خاص سره دا مخصوص را بار کړه نو عام کې تقاضا کوله چې مخصوص ته د عام حکم شامل لې تخصیص چې ته وکړو تخصیص ته تقاضا کوي چې مخصوص ته د عام حکم نه شامل تعرض فکراله ونه رسیدلې به الکه ما ویل رابعی درجه خامسه درجه والا ټول خسړی دي د چا چې توري ټوپې دي پوه نه شولې سپینه بیا دې کم خامسه درجه والا د ټول مهمه ده سیول خامسه درجه والا خسړی دي چې سپینه ټوپې دي خامسه درجه والا خسړی دي دا عام د ټولو ته شامل شو به موږ څه ویل
چې سپین ټوپۍ دي نه معلومه څه شولات چې چا تور ټوپۍ دغه خسلې نه دي هغه مثال به تور باندې څلور کسب کیدا سي بل فرض وب اوله پیرمی چې ویل خامسي درجه ولا خسلې دي عام دي څلور وړه تم شامل هم خسلې دي به می ویل سپین ټوپو والا یادوم یا می ویل تور ټوپو والا نه د سی می ویل تور ټوپو والا نو اول حکم کې دغه څلور وړم داخلو به می ویل تور ټوپو والا نه به می دا څلور څه کړه بار کړه نو څنګه معارضه رااله امام شافعي سی وایي څنګه چې مخصوص تا قبل التخصيص دا عام حکم شامل وي تکلم دا ورته شامل وي او بعد التخصيص ته به د معارضه د وجنه ښه څه د وجنه ځکه تخصیص تقاضا کې د حکم د عام ورته نه وي او عام تقاضا کې دغه تم د زما حکم شامل وي معارضه پکې راشي کنه نبی ته منګه اذا تعارض تساقط د وجنه خاص بار کو اقتل المشرکین الا اهل الذمه مشرکان مړه کې پکې مگر اهل ذمه پکې ممړه کوي نو اهل ذمه ته خاص شو کنه نو اقتل المشرکین کې د اهل ذمه داخلو و الا اهل ذمه کې وجه د ممړه کوي تعرض رااله دې مبارک حکم ساقط شو دی مبارکی سم نه حکم نه نه د قتل نه ادم قتل لا پرې دی نو کوم چې غیر اهل ذمه دی به وجنه پته نه لګي ما خبر پوه شوي کنه امام شافعي سی وای مولوی سی استاسو اے احناف څنګه دا منی منګ سره چې قبل التخصيص د عام حکم چې مخصوص تم شامل وي او تکلم ورته هم د عام شامل وي او بعد التخصيص حکم هم بعد التخصيص ته حکم به شي د مخصوص نه نفي شي د عام ولا حکم دا سیده کنه دا ام دقه شان بقدر المستثنى التکلم هم د مستثنى منه شامل وي حکم هم ورته شامل وي خو بعد الاستثناء به حکم لري شي پوه شئ دا څوک وي نه جواب به موږ اخیره کې ګورئ کمخت بمنزله تخصیص دلیل الخصوصي واذا دا سیده لکه دلیل خصوص کې چې کوم خبره وا اما د تړو چوته مکلل په پوه شولې کنه مخ راځي کما اختلافو فی التعلیق بالشرط دام من تویلو لکه د علماء چې څنګه تعلیق بالشرط کې اختلاف دي حناف وی تعلیق د وجنه سبب مؤخر کیږي هغه د وجنه به حکم مؤخر وي او شافعي څه وی سبب فی الحال موجود وي سبب څه کیږي حکم مؤخر کیږي دلتم تکلم په مستثنا بقدر المستثنا معنی فی الحال موجود دی شافعي وی سرب حکم وطن دی شامل مونږ وینا سبب څنګه ال مؤخر کیږي د او سبب فی الحال نه موجود د قشن تکلم بقدر المستثنا معنی هم فی الحال نه دی موجود کما اختلافو لکه څنګه چې علماء اختلاف کړي په تعلیق به شرط کې علامه سبقه دا خبره مخکې تیر شوی فسوار عندنا تقریر قولین شبا زمنګ بن زمانی تقریر د قول د یو قائل چې هغه وی لفلان علی الف درهم د فلانی په ما باندې زر درهم دی الا 100 مگر سل ندی الا 100 لهم ختم شو الا 100 باندې نو د دې معنی دا ده له علی 900 وای چې د دې سیول په ما باندې 900 روپۍ دي وایند امام شافعي سب بنظمانی معنی دا ده الا 100 فانها ليست عليا نو ګره تعرض شو کنه ذربانی دي مگر سل چې دي عربانی دي نو یو پر چې ول ذربانی دي سلام بکراله به وی سربانی نه دي نه دي کی معارضه رااله وعلى هذا يعتبر صدر الكلام في قول عليه السلام لا تبيع الطعام بالطعام الا سواء بسواء اکبر وګورئ ولې اب ان شاء الله نور قياس کوم را روان دي او دا ځل کې زده کې د وسنه نبی علیہ السلام ویلا تبيع الطعام بالطعام دا موږ د عام په حکم کې ویلو کې خیل می الته ویلو کنه دا عام نه د مجاز په حکم کې مجاز په حکم کې دا دي ذکر کړو قسم به کې کړي او بهر حالت تاسو لګ متوجي شئ نبی علیہ السلام فرمایي لا تبيع الطعام بالطعام الا سواء بسواء طعام مخر سوي په طعام باندې مگر دا چې سوي سوا بسواوي مولوی صاحب دې حدیث کې د ټول علماء اتفاق دی چې دلته با مستثنا متصله نه صحیح کیږي مستثنا او اصل مستثنا متصله ده منقطع هو کلام غیر فصیح کې راځي توجه جی د مستثنا متصله صحیح کولو لپاره امام شافعي سم یو کار کوي موږ احناف هم کو نه رسېږي دلته مستثنا متصله ولې نه صحیح کیږي ول دای زکه دا همونه ویل کړه زکات لا تبيع الطعام بالطعام دا ذات دے ذات الا سواء بسواء د شری صرف وسب دے نو د سوا بسوا حمل په طعام بالطعام باندې نه صحیح کیږي ذات باندې د صرف وسب حمل نه صحیح کیږي ځکه مستثنا متصله
نه د ټیکه ونه رسیدلې که نورې مسانه وي نو داسې وي طعام به طعام ذات دی او ثواب سوا وصف دی او وصف د قبیله د ذات نه د جنس د ذات نه نوي لہذا مستثنا د مستثنا منه د ذات نه نشولا نو کوم مستثنا دي جوړه شولا منقطعه دي جوړه شولا داسې ده کنه او حالان کې کوم مستثنا اصل ده متصل اصل ده نو متصل جوړولو لپاره احناف هم یو کار کوي شوافی هم کوي احناف څه کار کوي شوافی اولی وي شوافی تغییر کوي په مستثنا کې ښه داسې وي لا تبيع الطعام بالطعام الا طعاما سواء بسواء چا کی تغییر کوي مستثنا کړه نو قیاس کړه روان دي غوږ ته کې دی ښا منګ حناب او دا شروع کی راځي منګ حناب په مستثنا منه کې تغییر کو چا کې کو او شوافی و شوافی چې په مستثنا کې تغییر کې لګ دا خبر وسواوري هغه وای دسي بشي لا تبيع الطعام بالطعام الا طعاما سواء بالسواء او الا طعاما په مخ کې طعام کې شامل وکړو داخلو کنه نو گویا صدر کلام چې مستثنا منه کې کوم حکم د نه لګیدل دی لا تبيع الطعام بالطعام دي کې د هر قسمه طعام نه فراله یو قسمه طعام بم په طعام نه خرڅه کاغه یو موټي په یو موټي کې یو موټي په دوه موټي کاغه یو کیلو په 2 کیلو کې یو کیلو په یو کیلو ټول نه هراله نه به خرڅه ها به څوي الا طعاما مگر هغه طعام چې ثواب السوای دا خرڅول شي درسي به لہذا یو کیلو په یو کیلو خرڅول شي پد امدغه شان یو کیلو په 2 نشه خرڅول ځکه ثواب السوا نه دي یو موټي غنم په 2 موټو باندې هم نشه خرڅول ځکه دام څه نه دي ثواب السوا نه دي پوهنه شری به دا څوک وي امام شافعي سی وي ولی هغه مستثنا کې څوک روي صلی الله طعاما او لا تبيع الطعام بالطعام عام کو اول تاسو یو اصطلاح ځکه په طعام کې یو قلیل دی یو کثیر دی ښا یو څه دی کثیر چاته ویل کی کم چې وزن کیږي هغه نصف سوا دی اخیری حد چې وزن کیږي هغه څومره دی نصف سوا قلیل چاته وي چې کم نه وزن کیږي یعنی د نصف سوا نه لاندې امام شافعي سی وی نبی اسلام ویلا تبيع الطعام بالطعام دا قلیل تم شامل له صدر کلام کثیر تم شامل له یعنی د نصف سوا نه چې کم ویغه تم شامل له او د نصف سوا نه چې بری هغه تم شامل له دا نه برابر خرڅول شي نه په کمی زیته خرڅول شي لا تبيع الطعام بالطعام پورې دا مسله ده بیرسته څوي ها الا طعاما ثواب السوا چې دا موارث شو داغي کچری کم طعام برابر په برابرو که یو موټي په یو موټیو که یو کیلو په یو کیلو دا به جایز وي او که یو موټي په 2 موټیو یو کیلو په 2 کیلو دا به جایز نه وي دا څوک وي امام شافعي سے پوه نه شوي زمونږ احناف فرایدار کم چې غیر کېلی دی یعنی د نصف سوانه کم دی هغه کې کمی زیته سلام خرڅول شي سلام زده کړه کم چې نصف سوانه کم دی هغه په کمی زیتی سره خرڅول شي یو موټه په 2 موټو خرڅول شي دا څنګه واوروي نبی له سلام وی لا تبيع الطعام بالطعام ویدلته مستثنا منقطع ده متصله نه صحیح کیږي که صحیح کیه موږ په مستثنا منه کې تغییر کوو دا سیدا لا تبيع الطعام بالطعام في كل احوال طعام په طعام مخرڅوا په یو حالت کې مو حالتونه درې دي یو حالت د مساوات دی برابر والا یو حالت د مفاضله دی یو طرف ته 2 کیلو بل طرف ته 1 کیلو کمی زیته سره یو حالت د مجازفي دی اٹکل شنی دا معلومی چې دا دواړه برابر دی او نه دا معلومی چې دا یو طرف ته زیات دی بل طرف ته کم دی حالتونه ټول څو شو درې حناف وی نبی دی صدر کلام کې مستثنا منو کې درې حالتونه نه یراله لا تبيع الطعام بالطعام في كل احوال یو حالت په درې وړو حالتونو کې به یو حالت باندې مخرڅوي نه په مجازفه سره نه مفاضله سره نه په مساوات سره به یو حالت کې استثناء وکړه الا ثواب السواد یو حالت کې کول شي غلط محوال خبر او مستثنا منه کې الا سواکم د یو حالت خبره ده مستثنا د مستثنا منه د جنس نشو کنه متصل شولا پوهه به نشي خبره مالي نو درې حالتونو کې نه وکړه ازمنګ د حناف فرایدار چې به قدر المستثنا من تکلم شي هم نه کنه نو ګوي چې د سی ویل نبی له سم دوه حالتو کې مخرڅوي یو حالت کې خرڅوي دا ثواب السوالت من سره صدر کلام متشامل نو ځکه موږ وایو به قدر المستثنا من تکلم هم نه کیږي حکم ورته هم نه شامل پوه نه شولې خبر مې ګران کړه څنګه سمې ته ویل احناف وای څو حالتونه دي نبی له سم سوی الله تبيع الطعام بالطعام
درې وړ حالتونه نه کړه الا سواء بالسوا کې یو حالت استثناء وکړو او زمونږ د حنف رای په استثناء کې سره چې بقدر المستثنى من تکلم هم نه حکم هم نه وي لہذا اذا الا سواء بالسوا چې کوم مستثنا کو دی گویا چې دا په صدر کلام کې سره ذکر شوی هم نه پیږي په لکه له علی الف میا کې منګول الا میا کې ګوره نه یاد کړی دې سیمېلو کنه دلته جو ګویا دوا یاد کړی لا تبي والطعام بالطعام في حالتين كم دو حالتونه یو مجازفه یو اٹکل الا سواء بالسوا دا کول شي موږ د سیمېلو کار بهرحال او د درې حالتونه چې کوم دي مجازفه د خبرته وکړي اصلي خبره دار مجازفه او مفاضله او مساوات دا درې واړه حالتونه دا الدي چې کېل کیږي ځکه په کېل معلومیږي دا درې واړه حالتونه کوم دي دا د کېل اقسام د کېل حالتونه دي کوم چې نه کېل کیږي کې مجازفه مفاضله او مساوات نه نبی له سلام نه د اول د درې حالت وکړه کنه څو حالتو نو کوم چې درې حالتونه کې نه دی داخل چې هغه د نسب سوانه کم دي وې دا غیر سره نه شوی نه ده نسب سوانه چې کم وي نو یو موټه په دوه موټو خرڅول شي ولې هغه د الله اعلان دي نه دی راغلي نه د چانه کړي حالتونه نه کړي حالتونه خو چې کم په وزن معلومیږي کنه خو نسب سوانه بری نو کوم چې نسب سوانه کم نه یو موټه په دوه موټو دي تر سره دا صدر کلام چې دا شامل نه دی نه اوصل پاشاو کې اباحت ته کنه لہذا یو موټه په دوه موټو خرڅول شي وسم پوه نه شو او خپل مقصد ته پکې راشي نه به قدر المستثنا باندې چې کم دی تکلم هم نه حکم هم نه نو موږ انا په ګوي چې شروع کې داسې ول دوه حالتونه کې تاسو بیا مکوي یو حالت کې کولای شي وسم پوه نه شو قسم ملګری چې ګران کړل وګورئ کم دی نه دی ولا هذا بنا بدی باندې چې شوافی وي بقدر المستثنا باندې تکلم وی صرف حکم ته شامل منګه حنا په تکلم ورته هم نه شامل اعتبار امام شافعی سے به اعتبار ور کړي صدر الكلام تا فی قوله بدی قول د نبی علیہ السلام کې علیہ الصلوۃ والسلام لا تبيع الطعام بالطعام نو طعام عام کړي دي قلیل تم شامل لے کثیر تم شامل لے ځکه هغه تغییر په مستثنا کې کوي ښا الا سواء بالسما څنګه تعبیر اعتبار ور کړي عامن فی القلیل والکثیر اعتبار ور کړي د عام قلیل تم شامل کړي کثیر تم الا ان الاستثناء چې د مولوی سیبا عارضه ثواب ثواب سم معارضه شولا نو ثواب ثواب بار شولو ښا کم چې غیر ثواب ثواب کا قلیل وی کې کثیر وی هغه ناجایز شو فی المکیل خاصتا خاصو څه شو مولوی مولا یعقوب دلته یو خبره لیکي تاسو ما ته لږ متوجه شئ د شافعي او رای دا د شافعي او رای د نسب سوانه چې کم وي دا چانه ګوره نبی اسلام الا سوا بالسوا استثناء کو کنه شافعي وي نو معارضه صرف تاسو لږ وکړي دي خبره ته ان شاء الله پويږي به دا معارضه چې را لدا صرف د سوا بالسوا رااله او سوا بالسوا برابر د نسب سوانه دا یو حالت دی حالت د نسب سوا په کېل معلومیږي یا په وزن معلومیږي او وزن او کېل د نسب سوانه برنه شروع کیږي کنه اچانه شروع کیږي نو کوم چې نسب سوانه لاندې دي هغه ته نه شامل ده او هغه مستثنا نشوي کې معارضه نشو لہذا یو موټه په یو موټیم ناجایز ده یو موټه په دوه موټم جایز ده به ان شاء الله نور کیو دا څوک وي امام شافعي سی وي وزن پوه نه شولې ولی دا الا سواء بالسواء معارض شو کنه او سواء بالسواء خو یو حالت ده څه شي ده هغه توام چې سواء بالسواء دایته معارض دا ورسره معارض شو دایته مستثنا شو نه دا خو د نصف سوا یا غي نه زیات ته ویل کیږي دینه چې کم دی هغه هم په مستثنا به څه دی مستثنا به هو چې په حکم کې باقی پاتې شو شی لکه چې ګران دی ښا ونه رسیدلې دا ان شاء الله موږ نور قیاس کې ول تم د قشان صفه خبره ده چې حشه کې ته ذکر کړی یو موټه په دوه موټم ناجایز دی یو موټه ولی دا حکم په صدر کلام کې پاتې شوګه او هغه کې هم مطلقاً نه ده کم دې ته ورسېدلو خجی اعتبار ور کړه صدر کلام تا عامن فی القلیل والکثیر الا ان الاستثناء چې دا عارضه فی المکیل دا ورسره معارض شول بچا کې مکیل کې خاصتا صرف مکیل کې ګوره کم چې مکیل نه دی کې ورسره معارضه نشتا لہذا یو موټي باندې هم مستثنا بینه په حکم کې باتی دي
فبقي عاما فيما وراء دین سوا چې کوم دی سوا بالسوا او هغه د نصف سوا نه بره د دین علاوه چې ټول څومره دي هغه فيما وراءه کې پاتې شي یعنی دام په حکم کې او قلنا من احناف ويو هذا استثناء وحال دلته استثناء د حال راغلی دا فيكون صدر عام من منغم وایو ملي صدر عام دی خو چاته احوال تام دی او کم چې احوال نه دي نصف سونه لاندې دي ال د صدر کلام د سره شامل نه دي لہذا یو موټه په دوه موټو باندې یو موټه په یو موټی باندې خرڅول شي من وای صدر کلام عام دی په احوالو کې وذا لا يصلح الا في المقدار او دا صلاحیت نه لري مگر بچا کې لري مقدار کې یعنی کم چې مقدار یو غي ته شامل لکه صدر کلام او هغه د نصف سوا یا د غینه بر د اعلان نه دي واحتج اصحابنا رضی الله عنه بقوله تعالی فلبث فيهم ليس الاكبر وګره منګه حنا پورای سوا چې بقدر المستثنات تکلم هم نه شامل حکم هم نه شامل دا وکنه نه دلیل واورا شافعي او دلیل خپل پیش کړو کنه چې دا په منځلي د خصوص ته او خصوص کې احنا پتا سم منی چې مخصوص په حکم دام کې داخل وي او د خاص د خصوص د وجنه ورسره معارض شي ابه ته حکم د عام ختم شي دا ویلو کنه دا چا دلیل شافعي احنا په دلیل واوري احنا وای بقدر المستثنات تکلم نه شامل ځکه قران کې الله پاک فرمایي د نوح عليه السلام مبارکي فلبث فيهم نوح عليه السلام په قوم کې وخت تیر کو څومره 1000 سنه زر کالات الا 50 عام مگر 50 نه توجه کا دلته حکم 100 کالو ته شامل شو نه نیم 100 کالو ته معنی څه ده نه نیم 100 کال تیر کړه حکم دا دی کنه نو موږ شافعي او توایو کچره موږ ستاسو منو بقدر المستثنى تتکلم شامل کوم او حکم ورته شامل نکو یعنی دا څه ونه وایو ډایرک من خوای چې دا کلام داسې دی چې فلبث فيهم نوح عليه السلام په قوم کې وخت تیر کو ډایرک د سی ګوي نه الله پاک ویل نه نیم 100 کال ګوي د سی ویل او کستا سو منو تکلم بقدر المستثنى ته شامل کو نو به وداسې شي نوح عليه السلام په قوم کې وخت تیر کړي او زر کاله تکلم زرو ته شامل دی او حکم سو دی نه نیم 100 نو ګوي لفظ د زرو دی 1000 دی او مراد سو دی نه نیم 100 دی داسې کې دی شي چې 1000 دی نه دی مراد سو شي نه نیم 100 دا کې دی شي نه خو 1000 په نه نیم 100 کې حقیقت دی او نه مجاز دی لہذا 1000 ذکر شي او نه نیم 100 مراد کې دا نه کیږي نه رسیبي هغه سره ایوا تکلم په چا معنی دی بقدر المستثنى معنی هم دی نه په نه نیم 100 معنی تکلم دی او 50 معنی تکلم دی نه په 100 معنی دی په 1000 معنی نه به خو دا شي چې 1000 ذکر کو 1000 او مراد یې څوک نه من 100 یعنی 1000 اطلاق شو په نه نیم 100 نه خو حقیقت دی پکې او نه مجاز دی مجاز سے علاقه نه د موجود دا خو دیو بل ضد دی پتن لګي پوهه شي کنه به نو ګورې یاسین نو پوهه شي مخدي خبر شي پوهه شي واحتج اصحابنا زمنګ اصحاب رضی الله عنهم دلیل نیول بقوله تعالی د الله تعالی په قول معنی فلبث فيهم نو علی السلام وخت تیر کو په دې قوم کې 1000 سنه زر کاله الا 50 مگر 50 نو تیر کړي نو واور کنه فل 50 چې تعرض للعدد دا رامخ کې ششاته عدد کم عدد المثبت بالالف چې کم ثابت شوی په څو باندې ثابت شوی په زرو باندې لا لحکمه ما بقاء العدد دا سن دا نو مونږ وای ولې چې دا 50 چې دا تعرض معارش توجه دي عبارت به ترجمه ته وکړي چې موږ د حنا په مسله واضح شي دا 50 چې دي تعرض دا معارش شلو په تکلم کې حکم کې د چا سره د عدد سره کوم عدد المثبت چې کوم ثابت دی په صوبه بل الف پال معنی ګوي چې د سره د 500 ذکر نه دی کړه ډاری کې څو ویلي نه نیم سوا لا لحکم ادا سن دا چې تعرض د 50 صرف د چا سره د حکم سره او د تکلم سره نه دی نه به تکلم په زرو شوی به اطلاق د الف او مراد به د نه نیم سوي ما بقای لدت او عدد باقی پاتی الف او حکم دی تنی شامل داسې نه کیږي کا الف دی حکم دی نه نیم سو ته وی داسې نه کیږي و اذا کل ان الالف متى بقيت الف چې ترڅو باقی وی یعنی الف وی تکلم پی وی لم تصلح اسما دا صلاحیت نه لري چې دا دی نوم شي لمادونه د چار بار دی نوم شي کم د پاره نه رسېبي بخلاف العام امام شافعي سے برو غري بیان د عام کړو کړه څه ویلو
چې څنګه تاسو حناف بنئ چې مخصوص چی کنه د تخصیص نه مخکې دي ته حکم د چا شامل تکلم هم او حکم هم د عام شامل وي بعد التخصیص ته حکم هم لري شي تکلم په شوی که بعد التخصیص څه لري شي حکم تل لري شي دا څه وکنه نشو په وای څنګه چې مخصوص ته د عام حکم شامل وي او تکلم هم شامل وي قبل التخصیص دا شان بقدر المستثنى قبل الاستثناء تکلم هم شامل وي حکم هم شامل دا خبره کړې و موږ دلته خو صحیح کیږي خو عام کې صحیح کیږي استثناء کې نه صحیح کیږي عام کې ولې صحیح کیږي توجه جی عام کې ځکه صحیح کیږي مشرکین نه کته اهل ذمه بار کې کنه ام به وته مشرکین صيغه د جمع استعمال ولا شي صيغه د جمع وته مثال به تور باندې سل مشرکین دي 50 اهل ذمه دي نو که 50 تبار کې 50 به هم جمع ده کنه یار د درې پورې به هم جمع ده جمع لفظ یعنی صيغه د امر ته استعمال ولا شي کنه شي او د الف نه چې څه کم کې او به ته الف ده نشي ویلې دا لږ فرق دی لہذا استثناء بچا مقیاس کوا عام مخصوص من البعض معنی نه پیږي خبره معنی بخلاف العامل كاسم المشركين روالا اذا خص منه وانكر شدني ونوى خاشي نو كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل اسم بهم باقي وي اسم چې کوم دی دا واقعي باقي باندې بغیر سره خلالات تلک شان دي دا وسو وريخه ثم الاستثناء ونواني وليس برغه کې استثناء په دوه قسمه ټول دنیا ته معلومه ده یو متصله ده او بلا منقطعه ده متصله چاته وي چې مستثنا په مستثنا منو کې داخلي به د سی وایا زه ته صحیح تعریف کوم کافی کې منکو مستثنا متصله چاته وي چې مستثنا منه نه وروتي وي ولې تروتي داخلي پکې داخله پکې ولي جنس نه کنه زکات منقطع چاته وي چې مستثنا په مستثنا منه نه وی وروتي ولې نه وروتي داخله نه څنګه تر وباسي خروج خو دخول غواړي ښا خجي او داخله ولې نه د جنس نه کنه نو پوه نه شولې پی نووري ثم الاستثناء ونواني متصل ومتصل ده هو الاصل متصل اصل ده وتفسير ما ذكرنا د دې تفسیر د غوله کم چې تیر شو بل منفصل ده هو ما د منفصل هغه مستثنا ده لا يصلح استخراجه چې صلاحيت نه لري وتل د من الاول دا ولنا نتروزي ولن لري ولي لان الصدر لم يتناوله صدر شامل نه نو صدر كلام يعني السلام نو فجعل مبتدا مجازا وليس وېدا د سي ګرځول شي ګویا چې دا اصلنا او کلام دی الا نه بس ځکه خو الا په معنا د لکن نه به ښا الا په چپ معنی ګویا چې دا بقدر المستثنى من سره تکلم شوی نه دی نوې کلام دی نه شروع شو قال الله تعالی فرمای فانهم دا بوتان چې دا دشمنان زما دي الا رب العالمین ګویا د زنه نوې کلام دی خدا مستثنى منقطع ده رب العالمین بوتانو کې نه شامل کړه چې نه دی ګویا چې نوې کلام دی رب العالمین چې دی اغا الله دی بس لیکن رب العالمین پوهه بشولې ته مشکل او بکی